الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوږو قدرمندو، په نننۍ ویډیو کې به مونږ خبره کوو د اوبو متعلق، یعنی خوبونه به بیانو د اوبو متعلق. مختلف صورتونه دي او مختلف تعبیرونه دي. اوبه توري ولیدلی شي، سپینې ولیدلی شي، مختلف طریقو سره ولیدلی شي، هغه عمره د هغې مختلف تعبیرونه دي. په خوب کې د باران اوبه څښل دا ښه خوب دی او په دې کې رحمت او نیکۍ طرف ته اشاره ده، دیندارۍ طرف ته. په خوب کې د باران اوبه تورې لیدل د دې تعبیر دی، یعنی رنج، غم، تکلیف او دې طرف ته اشاره ده. په دې کې په خوب کې باغ ته اوبه ورکول، یعنی باغ به اوبه کول، اوبه ورتړل باغ ته، دا د کوروالی طرف ته اشاره ده، یعنی دی به کورواله سره جما کوي. یو انسان خوب ولید او دی په خوب کې په اوبو باندې روان دی، نو دا ښه خوب دی. پاک عقیدې اعتقاد طرف ته او دا رنګي قوت ایمانی طرف ته اشاره ده، بهترین خوب دی. یو انسان خوب ویني او دی په خوب کې اوبه څښي، نو دا هم بهترین خوب دی او د دې تعبیر دی چې د انسان ته به د غیب نه رزق میلاویږي او دا رحمت به ورته میلاویږي او برکت طرف ته اشاره. که چېرې یو بیمار کس دا خوب لیدلی وي چې یو بیمار کس دی او دی خوب ولید او دی په خوب کې اوبه څښي، دا انسان چې دی نو د دې دا خوب هم بهترین دی. د انسان ته به الله تعالی د بیمارۍ نه شفای کامله ورکوي. یو انسان خوب ولید او دی په خوب کې د تالاب اوبه دي یا د سیند اوبه دي، د خوړ اوبه دي، دا سیوا کېږي، زیاتېږي. نو دې کې د دې خوب تعبیر دی چې د انسان علم دا به زیاتېږي او په دغه اوبو په اندازه به د علم الله تعالی زیاتوي. که په خوب کې یو انسان جاری اوبه ویني، که دا د خوړ اوبه وي، که د سیند اوبه وي، که د تالاب اوبه وي، خو چې دا اوبه جاری وي، روانې وي، نو د انسان دا خوب بهترین دی او د سکار اراده کړي، دا کار د مراد به د پوره کیږي او انجام به بهتر وي. که یو انسان په خوب کې د چینې اوبه څښي، د دې بهترین تعبیر دی چې انسان ته به دنیا او د آخرت کامیابی میلاویږي او رزق کې به برکت راځي او عزت به ورته میلاویږي. که یو انسان په خوب کې د سیند نه اوبه څښي، نو که چېرې د انسان بیمار وي، نو الله به ورته صحت کامله ورکړي، او که بیمار نه وي نو د حاکم نه به ورته پیدا میلاویږي، عزت او مرتبه ورته میلاوي. که په خوب کې یو انسان دا ویني چې ځمکه اوبه جذب کوي، دا بهترین خوب دی. تعبیر داسې دی چې عام خلکو ته به یعنی راحت او پیدا میلاویږي. او کچری یو انسان داسې خوب ویني چې په ځمکه باندې اوبه زیاتېږي، سیوا کېږي، نو په دغه کال کې چې الله تعالی کم نعمتونه دي، فصل شو وغیره وغیره، دا به زیاتېږي د الله تعالی د طرف نه. او که یو انسان خوب ویني چې دی په خوب کې لامبي، په اوبه په ځان راړي، لامبي، غسل کوي د اوبو نه، نو دا انسان چې که چېرې دی بیمار وي، بیماری نه به ورته شفا میلاویږي، او که چېرته غم، درد، څه تکلیف وي، هغه به ختمیږي او دغه رنګې رزق کې به برکت میلاویږي. یو انسان خوب ویني چې په خوب کې سیلاب را روان دی او دا سیلاب د رڼو اوبو دی او یره هم انسان د دې نه کوي، دا بهترین خوب دی. رحمت طرف ته اشاره ده، الله تعالی مخلوق چې نه هغه ته رحمت میلاویږي، پیدا به میلاویږي. او که چېرې سیلاب اوبه صفا نه دي او دغه رنګي یراون کې دي، انسان تیریږي، داسې ډراونې غونتې دي، نو بیا د دې خوب الټه ده، یعنی دغه مخلوق ته تکلیف او دغه رنګي د الله تعالی د طرف نه افت میلاوېدو امکان دی. که یو انسان خوب ویني او په خوب کې دی د کوهي اوبه څښي، د کوهي نه اوبه څښي، نو دا بیبینه یا د کور نور زنانو نه دې نه پیدا دې ته میلاوېدی شي او دا رنګي بهترین خوب دی. که یو انسان خوب ویني او دی په خوب کې ګنده اوبه څښي، نو دا خوب ښه نه دی. د انسان ته که چېرې دی ګنده اوبه څښي، نو دی ته بیماري راتلی شي، بیمارۍ طرف ته هم اشاره کېدی شي په دې کې، او حسرت، نقصان طرف ته هم اشاره کېدی شي په دې کې. که یو انسان په خوب کې ګرمې اوبه څښي، یعنی خوب ویني او دی په خوب کې ګرمې اوبه څښي، نو د انسان باندې به تبه راځي او دې نه علاوه نور بیماریان هم په دې اټیک کولی شي. یو انسان خوب ویني او په دې خوب کې دی ګنده اوبه ویني، دا چې بد مجلس شو او دا رنګي ناروا کار شو، دې طرف ته اشاره چې دی به بد مجلسونه وي، بد ناسته واسته به یې ده، یعنی د نیکۍ کار به دی نه کوي. که یو انسان په خوب کې خوږې اوبه وڅښي، یعنی خوږې وي، شربت وي، نو دا د زیات عمر طرف ته اشاره ده په دې کې،
او نیکبختۍ طرف ته اشاره ده. یو انسان خوب ویني او د اوبو ته ولیدو نو دا چې نو په دنیا کې دته ډیر مال میلاویږي، د دنیا وسعت به دته میلاویږي، رزق به برکت وي او د غرنګي پراخي به وي. او زموږ د وسنۍ ویډیو ټاپک او که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو مخکې شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. جزاک الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.